السلام علیکم ملګرو، زم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد اسد او تاسو ګورئ رستم ټیچینګ چینل. که تاسو چېرې زموږ په چینل باندې لومړي ځل باندې یې نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ او د لایک بټن هم ضرور دباو کړئ. زه به نن تاسو ته ښیم چې د فیسبوک آی ډي د نمبر په ذریعه څنګه معلومولی شي. اکثر داسې وشي چې موږ ته خپل یو ملګری خپل نمبر راکړي چې په دې باندې فیسبوک آی ډي ده او هغه به موږ څنګه کتلی شو، او یا اکثر د ناشنا نمبر نه د ان نون نمبر نه موږ ته کال راځي نو هغه موږ څنګه ټریس کړو. نو د دې یو دا هم اسانه طریقه ده چې موږ راشو او د دې د آی ډي سرچ کړو. نو اکثر 80% د نمبرو باندې خو نن سبا فیسبوک آی ډي ضرور وي، نو اکثر موږ سرچ کړو نو د هغې باندې آی ډي وي، نو موږ ته دې نه هم اندازه لګېدلی چې دا نمبر د چا دی او څوک دی. نو مخکې خو به داسې وي چې موږ به فیسبوک ته لړو او په فیسبوک کې هم د سرچ بار کې هم چې نمبر ټایپ کو نو موږ ته به رالو چې په دې اکاونټ په دې نمبر باندې اکاونټ شته او که نشته. خو چونکې اوس دا خبره ختمه شوې ده، دا دې ځای نه بند کړی دی فیسبوک د طرف نه، اوس په دې ځای نه دا نه سرچ کېږي. نو اوس د دې لیټسټ طریقه دا ده چې موږ فیسبوک مسنجر ته لاړ شو او دې ځای کې به خپل نمبر ټایپ کړو. او زه دلته خپل نمبر ټایپ کوم. دا لوډینګ سټارټ دی، تاسو کتلی شئ چې زما آی ډي په دې باندې راله. نو بیا چې کله موږ ته آی ډي راشي، دا زما آی ډي شوه. نو داسې چې په کوم نمبر باندې اکاونټ وي نو به تا ته داسې شو شي. نو بیا په د موږ ته دا پوره تفصیل کتلی شو چې دا څوک دی او څوک نه دی. نو دا وه زما ویډیو ستاسو لپاره. نو امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي. که چېرې ستاسو خوښ شوي نو زموږ چینل لایک کړئ، شیر یې کړئ او سبسکرایب وکړئ. Thanks for watching.